نن شکر الحمدلله زما د دې خاندان سره د پلار نیکه رشتې واپس بحال شوې. زه په دې باندې الله عبید خان چې کله په سیاست کې لومړنی قدم کېښود نو د معیار خلکه تاسو به د دې ګواهي کوئ چې هغه انتخاب هم د خپل پلار نیکه د پارټۍ کړی، هغه انتخاب د سرې جنډې کړی، هغه خواري کوششونه او ستړې او سیاسي جدوجہد هم د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ادنا کارکن په حیثیت شروعات کړو. وروسته داسې حالات او واقعات رالل بدقسمتۍ نه چې زمونږه هغه تړون او هغه رشته متاثر وشوه د هغې په نتیجه. او نن یو ځلې بیا زما د ایرونو د ورورولۍ لاس راکړ. نو زه به ورته دوه خبرې وکړم په دې موقع. یو دا چې څنګه عبید خان تاسو ووایي ما ته هم د دې خبرې احساس دی او زه بخښنه هم غواړم چې په دې غرمه په دې ګرمۍ کې مې تاسو له هم کړاو درکړه او د ټولو ملګرو مشرانو له مې هم کړاو ورکړه. خو اصل کې دا خبره دومره ضروري وه چې ما دا د نن نه سبا ته نه شوه پرېښودی. نو ما ځکه وی چې څومره زر وشي دومره بهتره. اوس د دې نه پس به عبید خان انشاءالله په ټوله علاقه کې شریکې جرګې کوو، رابطې به کوو، خواري به کوو، کړاو به کوو او د هغې نه پس چې کله وایې او کوم ځای کې وایې او چېرته جلسه کوې نو جلسه به م انشاءالله کوو او ښه په دوم دام به کوو. او یو خاص به راته زه بله م کوم ستاسو غوندې ځوانانو ته تیر 15 کاله سوق شو، خو شو، بدو شو، سمون حاصل کړل، سمون بیلل، هغه باس کې زه نه ځم. خو ما سره چې څنګه زما د وروڼو په شانتې نن په دې ازمایش کې او په دې سخته کې ولاړ یې چې خدای سبا موقع راکړه د خیره انشاءالله نو همدغه شانتې ملاتړ به راسره کوې او شرک باندې به که خیري د دې مردان ځلې خدمت کوو انشاءالله. انشاءالله او زه به دا مخامخ چې راته ناست یې نو زه به تاسو له مبارکي درکړم، ستاسو مبارک شي، ګناه معاف شوه، کلي روغ شول خیر الحمدلله الحمدلله. نن معیار یو معیار شو الحمدلله، یو الله دې یو لري او ټول یونین کونسل به انشاءالله نتیجه ورکوي، ټول به ښه نتیجې ورکوي. و زما په خیال زه چې اوس کوم حالات وینم نو د معیارو نتیجه به دې ځل د ټولو نه بهتر او د ټولو نه منفرد وي انشاءالله. دلته عبید خان بعضې اهم معاملاتو طرف اشاره وکړه، دا هغه خبرې دوهراول نه غواړم خو تش دومره به ووایم چې د هغې مالک په در کې د هېڅ کمې نشته او هغه مالک انصاف کولو والا دی. یو انسان چې د بل په سپینه جامه تور لګوي او یو انسان په بل باندې تهمت لګوي او غلط یې لګوي او بې بنیاده یې لګوي او په خپله هغه انسان په غلطه رواني خو بل ته غلط وایي او بل ته بد وایي نو که بل عدالت شته او که نشته نو هغه لوی عدالت خو شته. عبید خان چې کوم خبرو اړخ ته اشاره وکړه د خلکو حکومتونه ختم شي نو تحقیقات ورپسې شروع شي، دې کې خو لا حکومت او تحقیقات شروع شي. اوس تاسو ګورئ چې دا یو فایل کولاویږي او یو خبره مخې ته راځي نو چې څنګه راته عبید خان ووی دا ټول معاملات به د قوم مخې ته راځي او دا وړې خبرې نه دي، دا ډېرې لویې خبرې دي. زه د لږو خبرو نه واقف هم د ډېرو نه نوم واقف. اوس دا ورونه مې رالل رخیره نو 15 پورې خو به الیکشن کوو انشاءالله او چې الیکشن د خیر نتیجه راوړي او انشاءالله دوباره خپل اختیار ترلاسه کړو نو بیا به راته یو فایل ښایې یو به راته ښایې او یو د بله خیره حساب کتاب غواړو چې صحیح کړي. زه چونکې وړاندې به ځم زما تقریبا د دې ځای نه په 1.5 غنټه د خبر نمبر یو رابطه د زوال ته ځان رسوم، نور وخت ستاسو نه لمه. خو حقیقت دا دی چې نن دا کومه فیصله وشوه نو دا یاد ساتئ چې دا تش د معیارو دپاره نه، دا تش د دې صوبایي حلقې دپاره نه،
دا زمونږ د مردان د ضلع لپاره یو ډېره فایدهمنده او یو ډېره غرضي فیصله وشوه او د دې فیصلې به ډېر ژور اثرات دي په 25 تاریخ په نتایجو باندې او چې کوم را روانې مرحلې دي د هغې نه پس انشاءالله په هغې باندې زه یو ځلې بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. الله تعالی خوشحاله آباد او ودان لره ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو